السلام علیکم ملګرو. ډېر ملګري پوښتنه کوي د یحیی ماشوم څه چل وشو. کوم ماشوم چې دننه څه وړاندې 10-12 ورځې مخکې کوی ته غورځېدلی و، نو هغې باره کې معلومات درکوو چې هلته کې څه روان دي. نو ملګرو، دا ځمکه ویلی کېږي چې دا ټولې پردې ده چې کله نه هغوی کار سټارټ کړی دی، نو کله ځمکه سخته راشي او کله نرمه راشي، چونکې هغلته کې په ځمکه کې کاڼي او ګټې ډېرې زیاتې وچلېدې، نو کار په دې وجه باندې مشکل و او د کوي کنستلو چې کوم کار و نو هغه ټول په مشینانو وشو. نو ملګرو، چې کله د هغه کاڼو نه لږ ښکته لاړ او خاوره ورته راغله، مطلب هغه ځای اسان شو، نو هغې کې بیا دا مسله راغله چې کله بیا هغه بوکه ډکه کړله، هغې نه به بهر چې کوم دی هغه خاوره واپس نه غورځېدله، نو هغه بیا په پلکونو باندې وله، هغه هم ډېره مسله وه. خو ملګرو، اوس انشاءالله تعالی هغه ټایم لرې نه دی چې یحیی ماشوم به راوځي. خوشخبري دا ده چې انشاءالله تعالی په دې 24 ګنټو کې به انشاءالله تعالی که الله ته منظور وي، نو د یحیی ماشوم لاش به چې کوم دی د کوی نه بهر راوځي. په دې وجه باندې چې کوم دی د هغه ځای چې کوم منیجمنټ دی هغه صفا خبره هم نه کوي، او بل دا چې د کار هم پته نه لګي. هغوی وایي بلکې ټیک خبره کوي، وایي که موږ ووایو چې یا 4 ګنټې بعد راوځي یا 5 او یا ماښام له راوځي، نو مثال په طور باندې دلته کې به دومره مایکونه او کیمرو والا راشي، د دې نه علاوه عوام به راوچلېږي چې بیا به دلته د خپې د ایښودو ځای نه وي لکه څنګه چې مخکې و، او بیا به د دې کار کولو والا ته به په کار کولو کې ډېر زیات مشکل پیدا شي. نو هغوی ډېره صحیح خبره او صحیح فیصله کړې، او هغوی بیا دا هم وویلې که چېرې د یحیی ماشوم لاش راووته، نو موږ به بیا په میډیا باندې ټولو ته اعلان وکړو، نو بیا جنازې له هم راتلی شي او موقع له هم راتلی شي. خو دې وخت کې تاسو ټولو نه چې کوم دی هغوی د دعا اپیل کوي، هلته چې کوم میډیا والا دي وایي چې کار دونه نه دی، خو کار چې کوم دی سخت شوی دی. دغه مسله ده ورته چې کار هم سخت دی، بل طرف ته هلته کې په کوی کې ګرمي هم ډېره زیاته ده، ځکه چې بلپونه یې ورکوز کړي دي، هغه هم چې کوم دی هیټ جوړوي، لاندې چې کوم مشینان لګېدلي هغه هم ګرمي جوړوي، او بند ځای دی لکه ډېر لاندې تلي که نه، په دې وجه باندې ګرمي ده. نو دا شنه پیپونه ورکوز کړي دي ورته، په دې کې ورته اکسیجن روانې لاندې، او هغوی بار دغه یو اپیل کوي چې فالتو خلک دې دلته نه راځي، ولې چې د کار کولو والا ته مشکل جوړېږي. بیا چې کوم څه نوي معلومات دي تاسو ته به هغه هم شیر کوو انشاءالله. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. نور ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. والسلام.